السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید رب ذوالجلال نه ساتما چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانهم د هر قسم مصیبت، تکلیف، آفت او پریشانی او غم نه په امن کې وساته. الله جل شانهم عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانهم د هر قسم وبایی امراض او اچانکی غمونو، مصیبتونو، تکلیفونو په امن کې وساته. الله جل شانهم تمام حاجات د زړه پورا کا، او الله جل شانهم هر مشکل آسان کا. عزتمندو، نن ما ستاسو د پاره یو داسې وظیفه راوړې ده چې هغه وظیفه کولو سره به الله جل شانه ستاسو هر قسم مشکل او هر قسم حاجت دا به پوره کوي، او فوراً به پوره کوي. ایمرجنسی مشکلاتو او حاجاتو د پاره وظیفه د ډیره مجربه وظیفه ده، د ډیرو علماو نه هم ثابت ده، او ډیرو مشایخ علماء کرام هغوی ازمایلی هم ده. ډیرو علماو د پاره دا مجربه ګرځېدلې ده، هغوی ځان د پاره دا یو ایمرجنسی وظیفه ساتلی وي، نو هغوی نه هم ثابته ده د علماو بزرګانو نه، او ډیره مجربه ازمایلی شوې وظیفه ده. د څه د پاره ده؟ د حاجاتو د پاره ده او د مشکلاتو د پاره ده. چې کله مشکل سړی ته راشي، سړی خفه وي، په زړه کې ترک وي او څه حاجت وي، نو خفه وي. د هغې دپاره دا وظیفه کول ډېر مجرب دي او ډېره اسانه او ډېره ښایسته وظیفه ده. هغه چا دپاره چې چا مشکل وي او حاجت وي، ایمرجنسي حاجت وي، نو هغې دپاره دا وظیفه ډېره ښایسته او ډېره اسانه او مجربه وظیفه ده. راځو وظیفې طرف ته. وظیفه به څنګه کول وي؟ وظیفه ډیره اسانه ده. وظیفه اول به درود پاک په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ووایئ. په دې کې 7 ځله درود پاک په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ووایئ. بهتر خبره ده چې درود ابراهیمی کوم چې موږ په مانځه کې لولو هغه ویل پکار دی. اول به 7 ځله هغه ووایئ، بیا به دا الفاظ ووایئ: حسبی ربی مربی، حسبی ربی مربی، حسبی ربی مربی. دا الفاظ به ووایئ. دا چې څومره تاسو نه کیدی شي، کم از کم چې 100 کرته وي، چې ایمرجنسي دپاره وي، نو بیا ډېر ویل پکار دي. او بیا د هغې نه وروستو به 7 ځله بیا په نبي علیه الصلاة والسلام باندې درود پاک ووایئ. بیا به د هغې نه پس دعا وغواړئ، نو الله جل شانه به ستاسو دعا خامخا قبلوي، ستاسو مشکل به اسانوي او ستاسو حاجت به پوره کوي. علما فرمایي، دا کوم بزرګانو نه چې ثابته ده، هغه علما فرمایي چې زموږ سار ضرورت شي او دا وظیفه سار وکړو، نو د مازدیګره پورې زموږ هغه مشکل هم خدای پاک حل کړی وي، او ضرورت هم یعنی حاجت هم الله جل شانه پوره کړی وي. که د مازدیګرې دا وظیفه وکړو، نو ساره پورې الله جل شانه هغه مشکل حل کړی وي، هغه حاجت الله جل شانه د دې وظیفې په برکت سره او په خپل فضل و کرم سره هغه حل کړی وي، هغه مشکلات یې حل کړی وي او حاجات یې پوره کړی وي. نو دا وظیفه ځان دپاره چا حاجات وي، مشکلات وي، د هغې دپاره خامخا وکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.